او داسې قیمتي او بهترینه دعا در خایم چې انسان کله ووري نو او کاش دا مې مخکې یاد کړې وي او دا د دوه مصیبتونو لپاره علاج دی. یو د هغه چا د لپاره چې وي پریشان یم، زړه مې تنگ دی، ژوندۍ کې مې سکون نشته دی، په هر ټیم مې زړه انتهایی سخت خپي او شیطان راته قسمه قسم وسوسې راچي، په زندګۍ کې مې سکون ختم شوی دی. یو د هغه چا د لپاره دا دعا ده. دویم د هغه چا د لپاره چې وي قرضدار یم، قرضونه راته ملا ماته کړله، څه نشته چې د هغې په وجه باندې قرضونه ختم کم. زه دغې دواړو وروڼو ته مه خفه کېږه او مه غمجن کېږه. رسول الله صلی الله علیه وسلم له تا سره دا وعده کړې ده چې کله تا دا دعا لوستله رب العالمین به دې پریشانۍ او غمونه ختم کړي، رب العالمین دې به خفګان په خوشحالۍ باندې بدل کړي او ستا قرضونه به د خزانو مالک د خپلو خزانو نه خلاص کړي. هغه دعا کم یو ده چې الله پې غمونه او پریشانیانې ختموي. ابو سعید الخدري رضی الله تعالی عنہ فرمایي یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد ته داخل شو چې یې کتل په مسجد کې یو غریب او فقیر ملنګ صحابي غمجن ناست دی او دا دومره پورې غریب و چې د په کور کې په میاشتو باندې اور نه بلیدلو. کله به چې د کور کې اور بل شو خلکو به ویل د کره میلمانه راغلي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل یا ابا امامه، ای ابو امامه رضی الله تعالی عنہ، څه وجه ده چې دا شانتې پریشانه بې ټیمه په مسجد کې ناست؟ هغه ویل هموم لزمتني ودیون یا رسول الله، ای د الله رسوله غمونه دي او قرضونه دي چې زه پریشانه کړی یم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل اے ابو امامه تا ته داسې کلمات نه درخایم چې کله ته هغه کلمات وې رب العالمین به غمونه ختم کی، الله به پریشانیاں ختم کی او قرضونه به رب العالمین خلاص کی. هغه ویل اې د الله رسول ولینا داسې دعا ته ضرور خایا چې زما پریشانیاں ختمي، زما قرضونه ختمي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل ول دا دعا سار او ما خام یو ځل وایا اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ابو امامه الباهلی رضی الله عنه فرمایي کله چې ما دا دعا لوستله الله رب العزت زما غمونه او پریشانیاں او قرضونه ختم کړل. نو دا دعا تاسو سار او ماخام لولي، الله رب العزت بم غمونه ختم کی، پریشانیاں بم رب العالمین ختم کی او قرضونه بم رب العالمین د خپل خزانو نه ادا کی.